الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزتمند مسلمانانو ورونو د ذل حجې میاشت شروع کېدو والا ده دغه مناسبت سره تیر جمعې نه موږ د ابراهیم علیه السلام واقعه او دغه حالات ذکر کول چونکې د ذل حجې میاشت کې دوه لوی عبادتونه کېږي او دواړه عبادتونه فرضي عبادت دي او دواړو عبادتونو کې نسبت چې د مالی عبادت سره دی او دغه دواړو عبادتونو نسبت دا د ابراهیم علیه السلام یو سنت دی او داغه طریقه ده او داغه د خاندان سره مناسبت دی ان شاء الله دغه نسبت به هم ذکر کیږي خو چونکه موږ د ابراهیم علیه السلام حالات بیانول چې ابراهیم علیه السلام باندې ډیر زیات امتحانات راغلی او په دغه امتحاناتو کې ابراهیم علیه السلام کامیاب شوی و بلکې قرآن کې الله تعالی دغه منصب ورکړی دی چې ابراهیم علیه السلام
دغه امتحاناتو کې کامیاب شو چې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام امتحانات واخستل او ابراهیم علیه السلام دغه امتحاناتو کې کامیاب شو. نو چې امتحاناتو کې کامیاب شو نو الله تعالی فرمایل زتا اوس د قوم د خلکو د فار امام او پیشوا او مقتدا ګرځوم او استاد ذکر خیر چې دا بزو مقرر کم چې تر قیامت پورې بستا خلک چې استاد ذکر خیر کوي. نو الله تعالی دغه دوه عبادتونه چې یو د حج عبادت دی یو د قرباني عبادت چې تر قیامت پورې به دغه اعمال او عبادت کیږي او نسبت چې د ابراهیم علیه السلام سره دی. نو ابراهیم علیه السلام د الله د دین د پاره خپل خاندان خپل کور کله اهل و عیال هر څه چې دی هغه پرې خودل او د عراق نه چې دی شام ته بیا د غرنګي فلسطین ته مصر ته بیا فلسطین ته دا علاقې چې دی ټولو ته چې سفر وکړو. دې د پاره چې د الله تعالی وحدانیت چې دی هغه بیان کما او کم خلق چې د الله سره نور شریکان مقرری دغه مخالفت او مذمت وکما. خو خلق په بت پرسته کې اختو نو چې ابراهیم علیه السلام به ورته خبره وکړل نو خلق به د ابراهیم علیه السلام سره مخالف شو تر دې چې خپل پلار او خپل د خاندان خلق هم سره مخالف شول چې دا څنګه کې دی چې موږ دومره خدایان دي ته چې دا ټول خدایان پرې د یو خدای عبادت وکړي نو دا یو خدای به ویل څو کې دی خدا خیال او فکرو. نو د لپاره ابراهیم علیه السلام د خاندان نه چې دی وېستل شو نمرود ته زمنګ ځای پرېدا شام ته لاړې مصر ته دغلته لار کې یو ظالم او جابر بادشاہ زنانه چې دی چا سره به زنانه وا نو کو ورته به وی چې دا زما خور د نبی به ور سره پرې خودل سبه ورته نه وي او ډیر ظالم او بدکار بادشاہ او کنه دغه نسبت بنو نو بیا به چې زنانه دي اشاره ولا نو ابراهیم علیه السلام ته پته ولګید نو ابراهیم علیه السلام حضرت سارا رضی الله تعالی عنها ته فرمایي کدی بادشاہ درنه تاسو کو چې دا سړی دې سده نو ته ورته وای چې دا می ورور دی 13 جمعه ما دا خبره کړې و چې یو دروغ یو چې توریه ده نو دې ته توریه ویل کېږي چې درې یا څلور ځینې داسې دي چې ابراهیم علیه السلام دغه توریه کړې دي. یو چې قوم کله میلې د پاره تلو خوشاله د پاره نو الته کړو چې انا زعیم ز بیمارم دلته کې بادشاہ سره هم دغه خبره وکړه چې سارا رضی الله عنها ته فرمایي چې د بادشاہ ته به ته وی چې دا زما ورور دی کو زمانه ته پوسو کو زبورته ویم چې دا زما خور ده چونګې دا خو بیبي و او ابراهیم علیه السلام ته فرمایي چې زما واستانه علاوه په مقدس مکه بل مؤمن نشته نو په حیثیت د اسلام او د مسلمانې ما ته غرور خور یو نور نسبی رشته خو ما ته خزه خاونیو خو د اسلام پروس سره ما ته خور ورور یو نو دغه توریه چې دا ورسره کو خو بادشاہ بیا هم ظالم جو بس خپل عمل نه چي نه من کېدو سارا رضی الله عنها ته د ګناه په اراده سره د نزدېکت اراده وکړه نو الله تعالی دې په پاله جو هو بالکل شل شو خو زیاده نه شو. بیا دې ته پته ولګي چې دا خلک پاک خلک دې زور ته لاس نشم لګولې نو سارا رضی الله عنها وی چې کو دعا وکړه چې دا مصیبت رانه لري چې زه دې ته اسم نه یم سارا رضی الله عنها ته دعا وکړه ټیک ټاک شو بیا چې خپل عمل ته نږدې کې خپل اراده کوله چې بیا اراده کوله بیا چې د پالج باندې وهله شو بیا چې د شل شو درې پیری داسې عمل وکړو نو باس څلورم ځل باندې بیا قلار شو پته وته ولګېده چې نور زما خیر نشته دی نو چې کله سارا رضی الله عنها رااله نو ابراهیم علیه السلام په نفلو باندې ولاړو الله ته جړه فریاد کوي الله زما د ناموس خیال اوساتي
او دا خبره مخکې ذکر شوی چې د انبیای کرامو ناموس الله پاک ساتلی دی د انبیای کرامو په ناموس باندې الله تعالی چې دی چاله دنیا کې داسې طاقت نه دی ورکړی چې په هغه باندې داغ ولګوي الله دا پاک ساتلی دی نو ابراهیم علیه السلام ته ساره رضی الله عنها خپل صفایي پیش کوي چې اسې نه دی ابراهیم علیه السلام را باندې بد ګمان ونشي چې ګنې دې ته چېرې دی لسړي به ورته دی بادشاه به ورته لاس لګولی نو ساره رضی الله عنها خپل صفایي بیانوله روایتو کې راځي الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته دا بادشاه او دا ساره رضی الله بالکل چې دی هغه منکشف ښکارېدل ورته داسې چې ګورې ستا ناموس زه پاک ساتم دا بادشاه ستا بیبي ته لاس هم نشي وروړلی نو الله تعالی دغلته حفاظت وکړو چې حفاظت شو نو بادشاه ته پته ولګېده چې دا خلک څوک خلک دی نو خپل لور حضرت هاجره رضی الله عنها چې د هغې ورله د خدمت دپاره ورکړله خادم یې ورله ورکړه چې دا به ستاسو خدمت کوي پاک خلک یې دا به در سره خدمت به کوي نو هاجره رضی الله عنها ځان سره روانه کړله چې کله فلسطین کې دی قیام وکړو نو روایتو کې راځي دغه ټیم پورې تقریبا د حضرت ساره رضی الله عنها عمر چې دی د یو روایت مطابق اتاتیا کاله د یو روایت مطابق لسکم سل کاله او د ابراهیم علیه السلام عمر چې دی یو کم سل کاله عمر دی بچی نشته دی نو د ساره رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام سره مشوره وکړله چې دا کومه وینځه او کومه چې خادمه ده دې سره به ته نکاح وکړې نو الله تعالی که درله د دې نه اولاد درکړي نو په خپلې مشورې سره ابراهیم علیه السلام چې دی د حضرت هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وکړله د هغې نه الله تعالی زوی حضرت اسماعیل علیه السلام ورکو اوس چې کله الله تعالی دی له بچی ورکو اسماعیل علیه السلام نو د حضرت ساره رضی الله عنها خو ډېره موده وه او د هغې بچي نه و او دلته کې هاجرې رضی الله عنها ته الله تعالی اولاد ورنصیب کو نو چې اولاد ورنصیب شو نو فطرتن چې دی د یوې بنې چې دی بله بنه باندې چې دی څه نه څه زړه کې ورسره هغه حسد ساتي نو دلته کې د ساره رضی الله عنها قربانۍ د ابراهیم علیه السلام سره ډېرې زیات وي عمر ډېر زیات و اولاد نه و حضرت هاجرې رضی الله عنها ته الله تعالی اولاد ورنصیب کو نو حضرت ساره رضی الله عنها به ورسره چې دی نه برداشت کوله دا خبره نه برداشت کوله چې د دې اولاد دی او دا د زما سره نږدې اوسېږي نو یو ورځ ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل یا به در سره زیم یا به در سره دایي او یا داسې وکړه چې دا زما نه جدا کا نو همدقه ټیم کې ورته د الله تعالی حکم راغی چې دا بیبي دي جدا کا ځان سره نو د هغه ځای نه فلسطین نه ابراهیم علیه السلام او حضرت هاجره رضی الله عنها دغه ماشوم بچی دا را روان شو د مکې طرف ته را روان دي خو لار ګودر ورته نه دی معلوم چې په کوم ته جبریل علیه السلام ورته لار ښیي نو چې کله به داسې ښکلی او شین ځای راغی اوبه به وي یا به چې دی داسې ونې بوټي وو ځای به ښکلی او شینوالی به پکې و نو ابراهیم علیه السلام به د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو وایي د دې ځای حکم راته شوی دلته به هجرت کوو جبریل علیه السلام ورته فرمایل نه مخکې به ځو را روان تر دې چې د بیت الله شریف خوا چې کوم ځای دی دغلته راورسېد حرم شریف ځای چې دی چې دا دغه ټیم کې بالکل د غرونو په درمیان کې یو دشت او بیابان دی نه پکې د اوبو درک لګي نه پکې چېرته ونه بوټی شته دی ونه بوټی خو څنګه چې ګیام پکې نشته دی د سورې انتظام نشته دی چم گاونډ کې څوک نشته دی چې چېرته څه خدمت وکړي څه ضرورت پوره کړي هېڅ هم نشته ابراهیم علیه السلام چې دغلته راورسېدو نو جبریل علیه السلام ورته وفرمیل د دې ځای حکم شوی دی نو بس هلته یې پړاو واچو څه لږ د بقي شان کې اوس څه لوښي کې څه لږ اوبه هغه مشکیزه کې ورسره دي او څه لږ ستوان او لږ خوراک ورسره دی او هم دقه ټیم کې حکم ملاو شو چې ابراهیم علیه السلام ته چې ته واپس لاړ شو بیبي او بچی دلته پرېږده
لکه مخکې نه خبره دی چې ابراهیم علیه السلام باندې الله ډېر زیات امتحانات راوستي. دا اوس څومره لوی امتحان دی. ورپسې بیا د بچي د قربانۍ امتحان هغه د دین هم لوی دی. نو دا امتحان چې دومره مودې پورې بچي نشته، بیا په دومره دعاګانو سره د الله نه بچي غوښتلی شوی دی، او بیا د الله حکم کیږي چې دا دغه شرن دشت او بیابان کې پرېږده او زه ته لاړ شه واپس. ډېر ګران کار دی. ابراهیم علیه السلام بیبي ته دام نه وایي چې زه تاسو دلته کې پرېږدم، یا به زه راځم بیا یا به نه راځم. دا ټول هر څه چې دی هغه پرېښودل، بس ښځه او بچی دغه جنګ کې پرېښودل او واپس ترې روان شو. بیبي حیرانه ده چې دا خو د الله پیغمبر دی، دی خو داسې ظلم نشي کولی چې په موږ به ظلم کوي، موږ به دلته پرېږدو، دی به واپس لاړ شي. نو چې پته ورته ولګېده چې دی خو زموږ نه روان شو، نو دا بیبي پسې شاته را روانه شو، بچی یې پرېښود هلته. دا پسې را روانه شو، ته وایي په دې دشت او بیابان کې موږ چاته پرېږدي چې ته رانه روان شوي. ابراهیم علیه السلام ته دا حکم دی چې خبرې به م ورسره نه کې، جواب به م نه ورکې. ابراهیم علیه السلام را روان شو، دا بیبي پسې را روانه همدغه خبرې ورته کوي. اخر د دې وروستو له من نه داسې راونیو چې ته موږ چاته پرېږدي. خو بیا هم د پیغمبر د تربیت لاندې څه نه څه تربیت شو، نو پته ورته ولګېده چې دا خو پیغمبر دی، دی خو چې کم کار کوي د الله په حکم باندې به کوي، د ځان نه خو دی کار نه کوي. او دویمه خبره ده چې ظلم به نه کوي، د الله پیغمبر دی، دی به ظلم نه کوي. نو اخره کې ورته حضرت حاجره رضی الله عنها فرمایي، وایي آیا تا ته د الله د طرف نه حکم شوی چې دا پرېږده ته رانه لاړ شه؟ نو بس ابراهیم علیه السلام ورته صرف چې دی دومره وفرمایل، سر یې ورته داسې وخوځول، او بس د هغې تسلي وشوله چې د الله د طرف نه تا ته حکم شوی، ته د الله پیغمبر زه ستا بیبي یم، الله به موږ نه ضایع کوي، الله به زموږ خیال وساتي. دویمه خبره یې ورته ونه کړه، بس واپس د بچي خواله راله. هلته کې چې کله ابراهیم علیه السلام حکم خدا جی سره به خبرې نه کې روان دی، خو چې کله داسې لږ جدا شو، پته ورته ولګېده چې اوس ښځه او بچی نه ښکاري. نو دغه ټیم کې الله تعالی سپورته کړل، الله ما خو د خپل ښځه او بچی په یو دشت او بیابان کې پرېښودل، الله تی خیال وساتي. الله دلته کې خو څه کروندم نشته دی، څوک شته دی هم نه چې څه خدمت یې وکړي، څه ضروریات یې ول پوره کړي، الله هېڅ هم نشته دی. بغیر د ګیا والا میدان کې مې پرېښودل چې زرغونم پکې نه کېږي، اوبه هم پکې نشته دی. الله ته د دې طرف ته زړونه د خلکو مایله کې چې خلک راشي دې طرف ته. نو ابراهیم علیه السلام روان شو، دعا یې وکړله، الله دعا قبول کړله. قرآن کې الله د دې دعا ذکر کړي چې موږ ستا دعا قبول کړله. ښځه او بچی دغه ځای کې چې دی هغه پاتې شول. څه وخت تېر شو، د خوراک چې دی لږ شان خوراک و هغه ختم شو، ځکه چې کله داسې ټیم راشي نو خلک هغه خوراک چې لګي نو هغه هم ډېر په احتیاط سره استعمالوي. نو څه ورځې په دغه باندې تېرې شولې، خو بیا هم هغه خوراک ختم شو. چې خوراک ختم شو، حاجره رضی الله عنها اوږې شوله. نو چې کله دا اوږې شوله، دې خوراک نه وکړی، نو بچي ته پې نه میلاوېدل، بچی هم اوږې شو، جړلې چغې والې. حضرت حاجره رضی الله عنها دې دپاره که چېرې داسې دی ډېرې ته اوښې جمع داسې خواوشه چې ته څوک قافلې والی، څوک انساني چې له خدمت او ضرورت لاره چې دی پوره کړي، خدمت مې وکړي. نو صفا ډېرې ته چې دی وختله، د هغه طرف نه څه نه ښکارېدل، روانو چې دی مروا ډېرې ته خیږي، منځ کې لږه کنده ده. نو چې کله به د حاجره رضی الله د کندې ته راکوزه شو، نو بچی به دې پناه شو هلته دشت او بیابان، دا به لسې اوچته دا به دې پناه شو. نو دې ټایم کې به لږه منډه وواله داسې، نو بیا به هلته د مروا ډېرې ته وختله. اوس د بچي هغه محبت یې زړه کې چې ډېر زیات، او بچي به هلته چغې والې، نو هغې بې قراره کړې وه په دغه باندې. کله به د صفا ډېرې ته خطا، کله به د مروا ډېرې ته، دا منډې اووه چکرې په دې کې چې دې پوره کړلې. نو الله تعالی ته دا عمل چې دی دومره محبوب شو چې دغه عمل الله تعالی د حج په او د عمرې په احکاماتو کې وګرځو تر قیامته پورې به کېږي، چې د الله د رضا دپاره هغې د هر څه قربان کړه او دغه سخت یې تېره کړله. نو الله تعالی ته هغه عمل دومره خوښ شو چې دا چې دی تر قیامته پورې جاري وساتو.
چې په ووم چکر کله مروه ډېره ته وختله چې ویې کتل نو د ابراهیم علیه السلام خواته څوک انسان ولاړ دی. جبرائیل سره راغلی انساني شکل کې راغلی دی. نو ویرېد چې هسې نه دی بچي ته څوک نقصان ونه رسوي. نو دغه ځای کې جبرائیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د خپه مبارک اوچته کړه داسې په مزې ځمکې در اخلاصه کړو دغه نه چې چینر چې جاري شوله. حضرت هاجره رضی الله عنها راله را منډې والې راله چې ویې کتل ماشوم بچی پروت دی خوا کې چې دی اوبو چینه ده اوبه را خوټ کېږي داسې. نو دیو ته داسې بندونه چې دی وتړل بندونه زمزم وایي ودرېږه. نبی علیه السلام به فرمایل چې دا واقعه به بیانوله وایي الله دې زموږ په خور حضرت هاجرې رضی الله عنها باندې رحم وکړي که چېرې دا بندونه ورته نه وې تړلي نو وایي د زمزم دي چینې به ټوله دنیا سیراب کړی وې. بندونه ورته تړلي دي اوس ټوله دنیا سیراب کوي. د دنیا ګوټ ګوټ ته د زمزم اوبه الله رسوي. د دنیا کم ګوټ چې دی کم ځای کې مسلمان الله تعالی د دغه ځای اوبه رسولي دي. اول ته کې څومره استعمال دی. نو که دا نه وي نبی علیه السلام فرمایل دا ټوله دنیا به سیراب کړی وي. نو الله تعالی دغه اوبو کې خاصیت دا کېښودو لکه څنګه چې پیو کې خاصیت دی چې دا لوږم ختموي او تندم ختموي. الله تعالی دغه اوبو کې هم دا خاصیت کېښودی دی چې لوږم ختموي او تندم ختموي. که تږی ویس که الله تعالی دله تنده ختموي که وږی شوی ویس که الله تعالی دله لوږه ختموي. الله پکې دا خاصیت کېښودی. او دویم دا د بیمارونو پکې شفا ده. نبی علیه السلام فرمایي په کم نیت سره سړی دغه اوبه اسکي بیماری ده خو چې نیت یې خالص او په پوخ یقین سره اسکي الله تعالی ور هغه بیماری چې د هغې نه به شفا ورکړي. نو دغه کم دوه اعمال او عبادات دي چې یو د قربانۍ عمل او یو د حج عمل د دې دواړو عبادتونو ډېر نسبت چې دی هغه د ابراهیم علیه السلام د خاندان سره دی. نو یو دغه کې د قربانۍ عمل چې دې ورځو کې خاص د هغې چې دی اهتمام کولی شي چونکې د ذوالحجې میاشت شروع کېدو والا ده غالبا یا سبا اولنۍ ورځ شروع یا بله ورځ غالبا شروع کېږي. نو مستحب اعمال په دې د ذوالحجې په اولنو ورځو کې چې کوم مستحب او سنت اعمال دي یو په دغه ورځو شپو کې د 10 ورځو کې روزه نیول چاله الله تعالی توفیق ورکړي. حدیث مبارک کې راځي یو روزه باندې الله تعالی د یو کال عبادت ثواب ورکړي. نو که څوک ټولې ورځې نیولی شي که څوک ټول نشي یوه ورځ پکې نیسي 2 ورځې نیولی شي څومره چاله الله تعالی توفیق ورکړي. دا هم پکې نشته چې یا مسلسل نیسه کله دې اړه غواړي ونیسه خو دومره ده چې اجر و ثواب یې ډېر زیات دی. د یو کال د روزو اجر و ثواب پې الله تعالی د عبادت ثواب پې الله تعالی ورکوي. دویم کله چې دا ورځې شپې شروع شي د ذوالحجې میاشت شروع شي نو مستحب عمل دا دی چې کم کسان قرباني کوي نو د هغوی دپاره مستحب عمل دا دی چې د نوکان او د بدن زاید ویښته چې کم کټ کوي نو دا به نه کټ کوي. دا 10 ورځې به دې نه اجتناب وکړي. خو ګورې دا حکم سفرزي حکم نه دی چې یا دې ویښته کټ کړل یا دې نوکان کټ کړل ګنې تا یو حرام کار وکړو یا پې قربانۍ ته هم پې نقصان نه میلاویږي او نه څه حرام کار دی مستحب عمل دی اجر و ثواب شته دی اجر و ثواب پې میلاویږي. او دویم وجه دا چې د حاجیانو سره مشابهت دی چې دې ورځو کې حاجیان ځایبن په چې چا د حج نه هغوی دغه ویښته نه ده کوي نو بیا چې کله د حج احکامات پوره کړي او سر وخوري نو د هغه پورې چې دی د هغوی سره دا یو مشابهت دی. دغه مشابهت د یو کس د ضرورت ورته دی ویښته چې دی هغه د خپلو حدودو نه اوړېدلي ضرورت دی ورته نو کټ دی کې څه مسله نشته. نوکان غټ شوي دي ډېر بد ښکاري بد لګي نو نوکان دې کټ کې سم قربانۍ ته پې نقصان نه میلاویږي او نه په د قربانۍ په حکم کې کمی راځي خو صرف دا ده که دغه نه ځان وساتي نو اجر ثواب شته دی اجر ثواب پې میلاویږي. مستحب عمل دی نو د دې خیال ساتل. او که عام څوک قرباني نه کوي
بیا هم چې دی په دې نیت باندې د ویښتو د نوکانو نه ځان وساتي چې د قربانۍ والا هم چې دی دا عمل کوي حاجیان هم کوي زه هم ورسره د مشابهت د وجې نه دا عمل کوم دته هم پې الله تعالی اجر ورکوي د الله په در کې خو د ثواب څه کمی نشته نیت انما الاعمال بالنیت نیت له اعتبار دی بس په دغه نیت باندې پرېږده الله تعالی اجر درکوي نو د دې اهتمام پکې او بل د څاروو مسایل چې کم باندې قرباني کیږي یا نه کیږي نو ان شاء الله هغه به آینده جمعه هم چې دې سبا ځکه آینده جمعه پکې راځي بیا خو دومره ده چې څاروی چې سړی اخلي نو یو خو دا دی چې ښه څاروی اخیستل پکار دي ځکه دا حدیث مبارک کې راځي دا به په پولیسرات باندې ستاسو سورلی نو هر سړی په دنیا کې اوس مثال په توګه د ګاډي نن سبا د ګاډو سورلی دي نو هر سړی دا خوښوي چې زما سره ښه ګاډی را سره وي که نه څوک هم دا نه خوښوي که د چا وستي یو که نه خو پړه کې دی چې زما سره ښه ګاډی را سره وي نو چې دغه رنګې سړی دا هم خوښوي چې په پولیسرات دې زما سره د ټولو نه ښه چې دی سورلی را سره وي مطلب دا د پولیسرات یو قسمه ګاډی شو زما سره دی په پولیسرات باندې ښه ګاډی را سره وي نو مطلب ښه څاروی او د هغې سره بیا چې دی نیتونه خالص کول اصل سیس چې دی نیتونو له اعتبار دی ځکه قرآن کې الله فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم الله فرمایي ستاسو دا وینې او دا غوښې ماته ګور نه رارسي چې یعنې غټ څاروی دی حلال کو بس دا به ماته راورسي نه یا ډېرې یې دي توی کړې نه دا نشته الله وایي ما ته ستا نیت رارسي ستا تقوا رارسي نیت چې دی هغه خالص کا نو د غوښو نیت پکې نه ګنې چې څاروی زه ښه ګورم چې دا به دې کې غوښه ډېرې نه د غوښې نیت پکې غوښه پکې کمه ده یا غوښه پکې ډېره ده نه وی ښه څاروی له چې دی اخلم په دې نیت چې الله د ښه څیز چې دی مطالبه کړې ده یا قرآن کې الله فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو په نیکۍ کې کامیابی او کمال نشئ حاصلولی تر څو چې تاسو د خپل محبوب څیز چې دی قرباني نه کوي محبوب سیز قربانی نه کوي نو تاسو نیکۍ کې کمال نشي حاصلولی نو چې نیکۍ کې کمال نو د غوښې نیت به نه کوي چې غوښه پکې ډېره نه وي الله په ښه څاروي باندې خوشحالېږي چې ښه څاروی چې دی زه والمه دا نه چې غوښه او بعضې خلک پکې دی دا وي کچه څاروی اخلم یاره مړه زموږ دا غټه غوښه نه ده خوښه یا موږ له غټه غوښه نه ده ښه ډېر پکې داسې نو چې وایي نه ده ښه یا لاله نه ده ښه یا مې نه ده خوښه نو ګوره دې پکې د غوښې نیت وکړو نو ګور که د دې سره په څاروي کې کم شریکوال کسانی نو ګور د هغوی قرباني هم د ځان سره ضایع کړله خپل ځان له خو یې ضایع کړله خو د ځان سره نور شریکوال هم چې دي هغه غر کړله نو ګوره ډېره حساسه مسله دا ده چې نیتونو له اعتبار دی وړوکې څاروي حلال که خو چې نیت دې صفا و نو تاله به الله تعالی ډېر څه جوړ کړي او کلوی چې د سنډګان او دغه ذبح کا خو چې نیت دې خالص نه نو هېڅ اجر و ثواب نشته بلکې الټه به د نه الله تپوس کوي نو نیتونو له اعتبار دی نیتونه چې دی خالص کول د قربانۍ دپاره او نور چې بیا د چا ذهن کې مسله وي نو د هغې تپوس کوئ که دا هم نشي یو سړی چې زه به څه تپوس کوم نو که داسې نه شي څوک په چټ لیکلی شي نو ډوره پیدا به دا وشي چې جمعې پورې دلته کې راکې نو هغه چې د چا مسله بیان به شي نورو کسانو ته هم پیدا ویلی کېدای شي ځینې ټایم کې د ذهن کې د چا مسله خو هسې شربېږي یا تپوس نشي کولی نو که یو کس داسې وکړي نو د نورو خلکو پیدا به هم وکړي نور خلک به هم دغه مسایلو نه خبر شي نو که د چا ذهن کې نور څه بیا مسایلو نو څه مسایل به انشاءالله آینده جمعه باندې شي که د چا ذهن کې د هغې تپوس هم بیا وکړي الله تعالی دې موږ له په دې خبرو داسې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.